اوس دا پنځه انعامات په رمضان المبارک کې دا الله جل شانه صرف او صرف مونږ او تاسو سره کړی، یعنی امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته دغه پنځه انعامات ورکړي دي. باقی چې څومره امتونه تیر شوي دي هغې ته الله جل شانه دغه انعامات په رمضان المبارک کې نه ورکړي. دغه پنځه انعامات ډېر لوی او غټ انعامات دي د الله جل شانه د طرف نه، چې دا په مونږ او تاسو باندې الله جل شانه یو خاص پیرزوینه کړې ده چې مونږ او تاسو سره کړي دي، نور امتونه د دې نه محروم کړي. باغی کې اولنې انعام قدر وکي د الله جل شانه د طرف نه خاص انعامات دي. اولنې انعام دا دی چې د رمضان المبارک د اولنې شپه چې کومه ده په دې باندې الله جل شانه د خپل روزدارو بندگانو ته د رحمت نظر کوي، او څوک چې دغه نظر لاندې راغلل، په دغه نظر کې راغلل، الله جل شانه دغه بندگان د جهنم د اور نه بری کوي. یعنی چاته چې د الله جل شانه د رحمت نظر وشو دغه کس د اور د جهنم نه چې دا بری شو. دویم نمبر انعام د الله د طرف نه چې دی او د خاص په مونږ او تاسو باندې دی، هغه دا دی چې د روزدار د خولې د بدبویي کله چې دا تګیم شي وګیم شي نو یو خاص قسم ته بدبویي د دې خولې نه چې دی دا ځي د معدې نه راوچتېږي او د روزدار د خولې نه دغه بدبویي راوځي. دغه بدبویي چې ده د الله جل شانه ته د مشق او د عنبرو د خوشبویي نه زیاته خوښه ده. الله اکبر، څومره مهربان زمونږ او ستاسو دغه رب دی. یعنی انسان د دغه بدبویي نه څومره کرکه کوي، په خپل انسان چې خپل ځان ته سوچ وکړي نو په انسان باندې ښه نه لګېږي، خو عند الله دغه خوشبو د خولې ستا دغه بدبویي دا عند الله دومره مقبوله او دومره قبوله ده د روزدار د خولې دا بدبویي چې الله جل شانه ته د مشق او د عنبرو د خوشبویي نه زیاته خوښه ده. الله اکبر، د روزدار څومره لوی قیمت دی. او دغه انعام د په نور امتونو باندې نه دی شوی، د نور امتونو د روزدارو د خولې د بدبویي الله جل شانه ته نه وه خوښه او نه ورته دومره خوښه وه، خو دا ما او تا یو امت محمدي دی چې الله پې دومره لوی انعام وکړو چې د روزدار د خولې بدبویي هم الله جل شانه ته د مشق او د عنبرو د خوشبویي نه زیاته خوښه ده. سبحان الله. او دریم نمبر روزدار ته شپه او ورځ فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي. الله اکبر، د الله نورانی پاک تابعدار مخلوق د الله جل شانه په رمضان المبارک کې دا ورته یو ډیوټي ولګي چې کوي زما دغه روزدارو بندگانو ته د رحمت او د مغفرت دعاګانې. دا دریم نمبر انعام د الله د طرف نه بالخصوص په مونږ او تاسو باندې دی، په روزدارو باندې. څلورم نمبر جنت ته الله جل شانه حکم کوي چې اے جنتا تیار اوسېږه، سنگار اوسېږه، مزین او پاک اوسېږه. زما روزدار بندگان ډېر زر دی چې دا تا ته راتلونکي دي، د دنیا دغه مشقتونه او سختې چې دی دا به ختمې کړي، دا به پار کړي دغه منزلونه، او ډېر زر دا دی چې تا ته راتلونکي دي. نو لہذا اے جنت ته زما دغه بندگانو ته، دغه خاص بندگانو ته، دغه روزدارو بندگانو ته تیار او مزین او سنگار کړی اوسېږه. سبحان الله، دا د الله د طرف نه په مونږ او تاسو باندې انعام دی. او پنځم نمبر په اخیری شپه باندې الله جل شانه د ټولو روزدارو چا چې دغه روزې نیولې په دې رمضان المبارک کې د الله عبادتونه کړي دي، مغفرت طلب کړی دی، نو دغه ټول بندگان الله جل شانه یو اعلان کوي د عفو چې زی ټول مې وبخلی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پنځم انعام بیان کو نو یو سړی پکې راپاسېدو، یو صحابي پکې راپاسېدو، د اواز یې وکړو چې یا رسول الله دا کومه شپه چې تا بیان کړه چې په دې شپه باندې، په دې اخري شپه باندې الله جل شانه د ټولو بندگانو چې دی مغفرت کوي د روزدارو، نو وایي آیا د دې نه مراد لیلة القدر شپه ده؟ ځکه په هغې باندې به هم د هغه خلک چې هغه ویښ پاتې شي د هغې الله جل شانه مغفرت کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه، دې نه مراد د لیلة القدر شپه نه ده. نو وایي د دې نه مراد کومه شپه کېدلی شي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ولې تا ته دا پته نشته، تا ته دا قاعده او قانون معلوم نه دی، کله چې مزدور خپل مزدوري وکړي، خپل مهنت خپل کار وکړي، نو د هغه نه پس دې ته د دې اجرت ورکولی کېږي، د دې مزدوري ورته ورکولی کېږي. نو وایي روزدار هم ټوله میاشت د خپل رب
چې د عبادت کړي دی روجي نیولي تندې لوږې سختې برداشت کړي دي عبادتونه کړي دي قیام کړي دي تلاوتونه کړي دي صدقات کړي دي نو په دغه شپه په دې اخیرنۍ شپه باندې دوی ته د دې اجرت او د دې بدله په دې ورکول کېږي چې الله جل شانه ورته اعلان کوي چې ای زما بندگانو زوی ټول می بخلی سبحان الله نو دا 15 انعامات ځان سره یاد ساتئ رمضان المبارک را روان دی ان شاء الله العظیم دغه 15 وړه انعامات د الله جل شانه به موږ تاسو حاصلو الله دې دغه رمضان المبارک به موږ تاسو باندې په خیر عافیت سره تیر